بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين طاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتخبين ولا ندائمة الأبدية ولا أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى بر محمد وأهل بيت محمد صلوات سامعین محترم، عزاداران سید شهدا و محبان آل با، عظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین و اصحابه. داد پروردگار عالم موتا باندی منت دے احسان دے ساغوی بیا موت او دغه ایام نصیب کړل. دا ایام څه ضیافت الله دي، دا داسې ایام دي چې دغو ایامو کې موت او د یوه معصوم ایغام والا دسترخوان باندې ناست یو. زیارت عاشورا الحمدلله علی عظیم رضیتی. پروردگار د تو ډیره مهرباني چې موږ ته د براخي کې د حسین غم راکړو. دغه ضیافات څه موږ ته دعوت کړي، پیغام والا دسترخوان ټوله کائناتو کې لګېدلې، نه صرف موږ پر ډېر داسې کسان دي چې هغه به دغه نعمت نه دغه دسترخوان نه مستفید شي، سیر الله باندې به روان شي. څنګه مو ته رعایت وکړو د دغه دسترخوان ته ورود نه مو ته هغو سیر کوونکو کې مو ته نه یاد شي. کوه تور د موسی علیه السلام چې کله خپل عهد شعیب علیه السلام سره پورا کړلو، تاسو ته پاته دی چې موسی علیه السلام اول مصر نه لوړ دی مدین ته. مدین کې شعیب علیہ السلام شاگردی اپنو کړی دی، لاس کولا. قرآن کې ټوله کیسه مفصل ذکر دی. و لاس کوله آلته چوپانیا کړی دی شعیب علیہ السلام مول یا سره ولې دي کیا حکمت دې پیغمبرانو ویل اول دا کور وکړل. چې کله دغه عهد پوره کیږي، موسی علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام اسخر دی، خپل کور ولا سره واپس رسی مدین نه مصر طرف ته. لیار کې شپه ور باندې راغله، تیار دی، ساړیا دی. بل طرف ته کور والای وضع حمل حالات کیا دی، چونکه تیاره وال یاری پاته نه لګی دا دیواجنه اور یا نه څکله یو نور کسی قرآن واقعا دی، کس قرآن والا قصه
وریانه یو نور کسی کور ولا ته هیڅ ته دلته کېنه ساتیکم بقبس زه څوم هغه ور نه لږ ور راوړم توده باشو ته او سرا سرا لیاره باره ته وضیح شي صلوات واستوي محمد وعلي محمد ساتیکم بقبس او اجدو علی النار هدا زه څوم یو به ور راوړم چې توده باشو لیاره باره ته وضیح شي یو کم از کم اور سره څنګ ته به چوک وي څه هغه نه هدایت پښتنو الیارې پښتنو لیاره برته وخه موسی علیه السلام چې کله رسی صحنه عادي نه ور نه بلکې یو نور و چالته بیا ندا وته کیږي دلته یو روایت طرف ته روایت کې دی کل ما لا ترجو ارجا من لما لا ترجو هغه ځکه ډیر زیات امیدوار جوړ شه چې کله د دنیا آري و عامل و سبب نه امید شولې آلته ډیر زیات امیدوار جوړ شه چې کله د دنیا آري و دروازه در باندې بند شو بیا آلته امید وسته فإن موسی ذهب مقتبسا رجع نبیا موسی علیه السلام لاړو څه وروړي خو نبوات سره روغللو موسی امید کیا نه اوس موته به نبوات ملويږي راجع مقتبس روایت دی نور وړلې نیات سره لوړلو خو راجع نبیا نبوات ته ملو شو یا اندیشون سره دعای عرفه کې مولا ابو عبد الله حسین فرمایش کوي چې کله هغه د بنی اسرائیل ولا کوم جادوګر و موسی مقابله ته روغلل یا غوی نیات دا اوس موسی ته شکست ورکو اوس کله موسی ولیدو هغه جادوګر ته پاته ولګی دا صدقه اسو جادو وا جنت جادو واجنه نه درغله بلکې معجزه ده مغزي کې موسی مریدان جوړ شول کل مولا ترجو ارجا من لمولا ترجو اوس کله لوړ موسی علیه السلام هغه صحنه کسي څونه دی ونی نه ندا کیږي انی انا ربک موسی زیته پروردگار یم ونی نه आवाज ونی نه خبري تکلم فخلا نعلیک موسی نعلین لریکا انک بالواد المقدس طوا ته و مقدس سرزمین ته رغلی پر خمن ډیر نوزه اداب ودخی مقدس سرزمین ته وارد شول اداب فخلا نعلیک نعلین موتو څخه په ګوغه ته نعلین لریکا اداب ظاهری اصول کافی کی روایات ته یونس ابن زبیان مفضل ابن عمر سراد نور مرګلی هغه څ مراغلو د شپږم امام جعفر صادق علیه افضل خدمات تا عرض موکړو ابن رسول الله مڅکله د تونیک مولا ابو عبد الله حسین زیارت ته ورود پر آداب لګ راتا کا نو مولا دې څکلا څه متوجه شوي مونږ که طرف ته نو درې واره ویا صلی الله علیک یا ابا عبد الله اغه نو راسته فرات نه غسل وکا او څکلا د مولا حرام ته نوځي نو پر خمنډ نوځه فخلنا علیک پر خمنډ نوځه پس آداب ظاهری ایوه مقدس سرزمین ته هغه خلع نعال دی اوس دغه مقدس سرزمین سره پروردگار موسی سره تکلم کړی دی د کوم یو ځای دی روایتو کې مختلفو مصادیقو باندې ګوته یخی دی مثلا ځنه روایت یې چې دغه مقدس سرزمین کوفه دی او ځنو کې چې د مقدس سرزمین کربلا دی حدیث کې دغه تکلم سره شوی دی دا ظاهر خلع نعال ظاهری طور باندې آداب ظاهری بیا یو روایت کې دي چې موسی علیه السلام څخه کله کوه تور ته راتلو دوا تعلقات یو دوا زویا وبستګي یعنی دو شیانو اندېښنه و سره تعلق دندې ته یی چې اندېښنه وي د سره یو تعلق کې گذشتہ کې او یو تعلق کې آینده کې او گذشتہ تعلق کې څه شی کور والای صحرا کې پرخلی و ساړه کې تیار و
سراسر وضع حامل ایامی و خامخوا اندېښناوي ورسره بیلې پرېښلي وه و بل طرف ته مخ ته مصر ته روان و مصر څه د فرعون د قدرت مرکز و هغه مصر ته روان و د دوو ځایو اندېښنه وه ورسره نو څه کله دغه سرزمین ته رسي څه ورته فخلا نعلیک موسی اندېښنه مه کوه انک بالوادي المقدس طوى ته یو مقدس سرزمین ته راغلی اندېښنه مه کوه توکل خپل رب باندې وکړه موتو چې کله رب محضار کې ودرېږو قبله رخ ہوکر پکار د موتو خلع انعال وکړو تعلقات پرېږدو اگر چې دا ډېره سخته خبره ده چې زه تعلقاتو نه هټ کر راشم د پروردګار محضار کې ودرېږم کریم پروردگار خوشنودے پارا بلند صلوات خو بیا یا ناممکن نه دی لیار تخیلی دی تو سو هغه روایت چې شیعه او سنی کتابونو کې لیکلې دي چې مولا امیر المؤمنین خپې کې غشې خاخو اندسې سلری کولې درد به محسوسولو پیغمبر دوی سورې پرېږدوي کله المنځ کې ودرېږي سجدې ته لوړ شي بیا علی دالتا تعلقات حتی دا خپل بدن تعلق یا نشته بیا بدن درد او ته نه محسوسيږي دسې به ودرېدو خپل رب ته تعلقات دي نو صرف اور صرف وابسته والته محدث جایزایری بزرګور اغالی کې سیمه یو مرګله او متبویل کچو دواره کوته دسې المنز وکړو څه متوجه و صرف اور صرف پروردگار طرف ته هغه انسان جنتی دی دواره کوته دسې المنز هغه کې د بل هیڅ ذهن ته ورنشي سوای خدای نه هیڅ دغه دوست په مزای لټولو چې ته دسې دواره کوته المنز وکم روغلو کوفی مسجد ته کوفی جمعیات ته صدال د دسې دواره کوته المنز وکم تعلقاتو نه هټ کر یې چې څنګه یا ودرېدم الله اکبر تکبیرۃ الاحرام ولوستو کوفی صحن مسجد صحن باندې مناظر پرې وته څوخ سوره وسی صحن دی دغه مسجد کې منارې ویلې نشته که منارې وی ورکې نو کومه ځکه موضوع مناسب دي دغه مرګلې دی چې المنز تمام کړو سلام وکړو خو هغه مسجد کې منارې جوړې کړې یعنی تعلقاتونه بیا استدستلو نو مسجد کې منارې ورکې جوړې کړې بل یو کاسو هغه به ویل از ما به المنځ کې ځان سره به څنګه ته کاغذ کې خلو کاغذ او کلام چې پښتنه ونه وکړه د کاغذ او قلم نه څه کوي آیا رکعاتو کې شاک د ترسي نو هغه ویل نه شاک نه درسي موت المنځ کې پویر شیان په زړه کېږي المنځ څنګه السلام علیکم سر زره غشیان لیکم څه بیا نه پویر نشي خلع انعال نکو اندی واجی نو وگرنا روایات کې خود یی الصلاة معراج المؤمن المنز د مؤمن معراج دی دا مویل معراج ته نشي بدلای مویل عروج ته ترکه ته نشي بدلای اندی واجی نه تعلقات سره درڅوم خاخ را خاخ یو مسجد است صرف اور ظاهری فرمیلټی پر کولې د پر الله اکبر وې دی روح روش دی طریقہ دی په کور دې ورورو دغه تعلقاتونه دا یو ورځ یې نه پاتې کیږي د دنیا د کوم تعلقات د بندال ته پوتې په ګور دې مخ کې نظرونه نه خلاص کو اندی واجی نه موتو قبل ان تموتو مارګ نه وړاندې خپل ځنونه مړه حساب کوی تعلقات پس یې موسی علی السلام دغه دوه تعلقات سره راغلی وو بلې روایت کې دې موسی علی السلام په پروردګار ته څنګه راتلو د عرض به کولو پروردګار مو صرف تاسو سره مینا دی ما ټوله دنیا ته مینې کې پرېخله خو چې کله دغه مورید باندې راغلو د دوی اندېښنې وي دوی په باره کې یو دی فخلن علیک بهار کې مجلسی بزرګور دا روایت نقل کوي چې مولا ابو عبدالله حسین کابر د سوارید کې انده آیات تلاوت کړي دي فخلن علیک انک بالوادی المقدس طوى نالین تعلقات ختم کړه کله حسین ته رسي کله مولا ابو عبدالله حسین ته رسي تعلقات ختم کړه دال تراشه خو تعلقات نه هټ کر دال تراشه خوف حسن هټ کر ایوا آیات الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ایدی ترجمه زنه غرفات سی کوي چې د خوف او حسن پروردگار دوا لخر دي چې دا انسان خپل معیات کې رولی د پروردگار ولایات کې ایتا چې کله دغه کې ایتا داخل شو بیا لا خوف علیهم ولا هم يحزنون مصداق جوړيږي اندی وجنوتی فخلنا علیک انک بالوادی المقدس طوى
بس کربلا هغه مقدس سرزمین دی. ما تاسو کله رسو کار دې څه تعلقاتو نه هټ کر شو کچېرې غواړو چې د مولا ابو عبدالله الحسین دغه ضیافات نه مستفید شو، هغه تجلیات الهی ته شامل شي، په کار دې تعلقاتو نه هټ کر شو. ویلي تاسو ورېدلي دي روایات دي، من زار الحسین بشط الفرات کمن زار الله فوق عرشه. کچېرې یو انسان لیکه اولاد ته رسیږي، په کار دې څه کربلا نه ورسیږي. ولی الله نه بغیر انسان لیکه اولاد ته نشي رسیدای. خدال ته زه رسوم په کار دې خلع تعلق وکم، خلع انعال وکم، تعلقات پرېږدم، بیا روشم حسین ته. همداسې محرم میاشت یادې، محرم میاشت هغه مبارکه میاشت دی چې دا تکرار زمانی دی هغې حادثې دپاره. عاشورا والا کومه حادثه وه یو وارې دنیا کې وجود کې راغلی دی او بیا یا تکرار نه کېږي یو وارې. عاشورا ورځې 10 ورځې باندې سن 61 هجري کې و دغه ایام د هغې حادثې تکرار زمانی دي، یعنی هغه کومې جلوې دي، هغه کوم شعاع دي، هغه دغه میاشتې کې هر یو انسان ته رسیږي. دغه عاشورا باد نسیم غوندې کې دی. تاسو وکشئ سبې کوم باد هغه دی باد نسیم چې شفا بخش دی، انسان وجود ته شفا سره ملويږي، انسان ته تزکیه سره ملويږي. یی څه د محرم میاشت هغه باد نسیم غوندې کې دی چې ټولې دنیا باندې راورځي. د مولا ابو عبدالله الحسین مبارک خیمونه ټولې دنیا باندې راورځي. خو دی باد نه استفاده کولې دپاره پکار دی چې زه دی باد معرض کې ځان پرېږدوم، زه دغه باد سره ځان مخامخ کوم. که چېرې تیخانې ته لاړم نو باد کوتهي خو نه دی، ما کوتهي دی ویلې لاړم لاندې. پس محرم هغه عظیمه میاشت دی چې دې میاشتې کې مولا ابو عبدالله الحسین هغه دعوت تکرار کېږي. لکه څنګه مې سترګه دی، میرا سترګه تو څوک سي کیوا میرا سترګه دی امو تو کهکشان کې صرف یو میرا سترګه دی. ار اورېزي یو نوې طلوع مجدد لري و ار یو طلوع هغه یو نوې انرژي ورکوي. بیګا کوم طلوع هغه نن نه هټ کړ دی او سبا چې کوم طلوع هغه به بیا نن نه هټ کوي. کال ورسته کوم طلوع دی هغه بیا نوې طلوع دی. حالون کې میرا سترګه کیوا عاشورا یا یکیوا عاشورا دی. د محرم د هغې عاشورا تکرار زمانی دی. پس موت ته یې که غواړي د مولا ابو عبدالله الحسین دغه ضیافات نه استفاده وکړي نو پکار دی خلع تعلق وکړه. که تعلقاتو سره راغلو کربلا ته یا دغه محرم میاشتې ته استفاده نشي کولی، دغه تعلق بیا حجاب جوړیږي. ډېر داسې کسان و دغې واقعې ته ښه سوچ وکړو، ډېر داسې کسان و چې هغوی راغلل کربلا پورې راغلل، خو تعلقاتو سره راغلل. هغه تعلقات د هغه و د امام منځه نصرت منځه حایل و حجاب جوړ شو. تاسو وکړئ ضحاک کې مشرقي یا مشرقي ضحاک کربلا پورې راغلی دی، خو تعلقاتو سره راغلی دی. تعلق یې څه 10 ورځې باندې د مولا ابو عبدالله الحسین ته مولا ایتام مدد کوم، خو یو شرط سره څو پورې تای کامیابی چانس شته مولا زه به ایتام مددگار وم. خو که کله مو ولیدل چې ته کامیابېږې نه بیا به ما ته اجازه درکوي چې زه به د نڅوم. مولا دغه شرط سره به پرېږدي. مولا ورته کو بسم الله یې چې خپل واس یې یوه طرف ته پټ شي ته جوړ کې پټ تړلی و چې کله یا 10 ورځې باندې حسین یک و تنها ولیدو راغلو ته مولا ته خو اوس بیله یې کامیابی چانسز د نشته ما ته اجازه درکوي زه لاړ شم. مولا ورته کو څه حالان کې دغه بدقسمتي ته پاته نه وه چې حسین سره شول د ټولو نه غوټه کامیابي دی. یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. خدا چی سی راغلی و که مولا ته حکومت ملو شي ما ته به حکومت کې څه براخه روکي دیو عنوان سره راغلی و. اندی واجی نه موت ته یې که غواړې محرم نه استفاده وکړي تعلقات پرېږدوه، تعلقاتو سره مه رسه. که تعلقاتو نه هټ کر راغلم بیا سیر الله باندې اطلاع شم ولی الله سره. که تعلقاتو سره راغلم نه تعلق بیا ما دپاره قید دی، زنجیر دی، غل دی ما دپاره. اخ تعلق نه زه مخته نشم تللی، مقدمونو یې بیا تړلي دي، زه بیا مخکې حرکات نشم کوی. پس همدې وجې نه تعلقات
پرېږده بیا راشه حسین ته نو ته بیا سترګې غړوه دغو لاسو شپو ورځو کې د څنګې ته سیر الله باندې وسي و عاشورا ورځې باندې هغه منزل ته ته رسېږي که نه کوم منزل ته هور ورسېدو کوم منزل ته حبیب ورسېدو اگرچه زمانه معتاد جسم منظرگوار ده سن 61 هجری و نن تقریبا 1445 هجری ده دغه حایل ده زمانه معنی جوړ شوی ده خدا جسم د پاره معنی ده موت او نیات د پاره معنی نشي جوړیدای نیات کې اندی واجی نه موت او طویل دي کلا څه د کربلا ولا تذکرہ وورو نو زړه کې دای یا لیتن کنا محکوم کوش تاسو سره وي بیا تاسو دا ماغه اجر ملويږي جابر ابن عبد الله انصاری ساعتیا سره اول 40 باندې کله کربلا ته رسی جابر سره د پیغمبر نږدې صحابي دی ایو معصوم محضر دار کړي دی اتیا ته اتیا د کربلا شهدا او د اجر کی موت یا شامل یو اتیا دو دی چې جابر جیوا خبرې کوي نه د لسونه پری دی نه د سار زخمی دی نه د بدن زخمی دی مفتی کی د اجر ته رسیږي ته کو اتیا مو پیغمبر نورې دلی دی چوس سره مینه ده حشر معهم اشرک فی عملهم اما غوی سره به حشر کیږي اما غوی سره به شریک کیږي اعمال کی پس موت او نیات خو معنی او رکاوټ نه لري نیات بر پس موت او نیات ذریعہ سره خو هغه اکثرات کی کچری موت صرف اور صرف مقصد حسین وی دنیا نه شهرات نه عزت نه ویل دا ټوله تعلقات دي دا ټوله تعلقات پرېږدو راشو دغه ایامو ته دغه ضیافات ته دغه دسترخوان ته نو بیا سیر باندې تللی شو پس محرم وادي طوا دی فخلن علیک دالته څه راځي تعلقات پرېږده اول ځان ته یم بیا تاسو ته یم تعلقات کا پرېږدو راشو دغه وادي طوا ته نو بیا سیر الی الله باندې تللی شو هغه یا ولی الله ذریعہ سره حجت خدا ذریعہ سره دا یوه نکته ډېر منستړي کوم دویمه نکته هغې اورېدلې دپاره تاسو بلنده وسره صلوات وسلم دویم ادب دغه محرم میاشتې ته ورود دپاره که غواړو محرم نه استفاده وکړو هغه ده چې دلته دغه دسترخوان باندې د مولا غم دسترخوان باندې څه کوم یو خدمات رانه کېږي وخورول وي دا خدمات دی سینه زني دا خدمات دی سبیلو لګوله دا خدمات دی مثلا کوم یو خدمات ویل نه دي چاته طعام ورکول دا ټوله خدمتونه دي دا خدمات کول یا په کار دي څه آداب او رعایت وکړو آداب زده کړو دسترخوان باندې څوک خدمتګار وي هغه خپل خدمات خپل آداب دي مثلا دسترخوان باندې په کار دي څه په خپل لوړ نشي دسترخوان سیټ نه شیان ولګي اگر چې زنه زوی کې دغه شیان مو ته رعایت نکوم دسترخوان باندې څو عمل ته نه غانا چو د دسترخوان آداب نه دي نو دالته د مولا ابو عبد الله حسین ضیافات دسترخوان لګیدلې په کار دي دالته کوم خدمات کوم آداب استا کوم بیا خدمات وکوم اول ځون ته یم بیا تاسو ته یم څنګه آداب دي دغه کې خدمات کولې آداب څه دي چې هغه د وخو راولو نه وخله اخیری حدا پوري کوم یو خدمات څه کوم آداب سره وکوم کچېرې د دغه آداب لحاظ منه وساتلو په ځای د دې څه پورته لوړ شو کار ته بچو غیر حسي تور باندې به کار ته څوم دی آداب طرف ته لسم شپې باندې وای اشاره ور کړی دی لسم شپې باندې حتی دا خپل اصحاب ته خپل اشاره ور کړله لسم شپې هغه واقعات سم او ته بار بار وورو څه شامي وته مړې کړی څه شي د بارے مړې کړی حتی دا څه بني هاشم ته یو ویله بني هاشم تو سات لای شوی ابو الفضل العباس لای شي تکلف کول حسین نعوذ بالله نه ګران فروشی کولا خپل قیمت زیاتولو نه حقیقت یو تویلا کچيري دغه نقطې نه موت او نشو خبر نقصان مو وکړلو خو کچيري کربلا ولا نشي خبر هغه ډیر زیات نقصان بیا وکړلو کربلا به بیا دا شي نه ول کده نن دي هغه دغه نقطې ته متوجه شول هغه څه کوم یو خدمات کوي حتی دا سلیوی ور کوي د حسین لیاره کې بیا یا حسین مجبور و نه بلی دالته سلیوی ورګه اشامي او د مړی کړی اندی د پاره او د مړی کړی ګران فروشي او ته نه کول اندای او ته ویل چې حسین تاسو یې مدد محتاج نه دی
د تصور سره رو نشي څه به حسین مدد وکوم. حسین چا محتاج واقعا نه دی. زه څه کوم خدمات کوم د حسین دار کې وخی وروم، پس طلبگار جوړ نشم حسین نه مکروز ځان وبلم. عظیم حسین باندې غلام صلوات. دلته کوم خدمات کوم په کار دي څه مخبتانه انداز کې وکم، طلبگار ځانونه بلم. اندا ویم څه دا به تاسو احسان وی کومه د قربانی قبول کړه. مخبتانه انداز کا کسي مکروزی څه ځان بللې د کربلا کې وو. سعید ابن عبد الله حنفی مولا ته مخته ودرېدو المنزه حالات کې غشي براتل کنګل سره بیا ودرول ځنو ته بسنان ول لسم خمخ روغللې دیار لس غشي سکل ولګیدل ولویدو کس ځاني طلبګار نه بللو څه مولا زو هغه يم چې تو المنزه د پاره مخ کې مسینا سپار کړی و سی ویل سکل ولویدو او فیتو یا ابن رسول الله مولا موافق وکړه مکور صحیح طریقې سره وکړو مولا دغه هیڅ مکروز بلل ځان مخبتین اندادي مخبتین هغه دي چې هغه خدای ته او اولیاء ته رسیدلې لپاره کومه یو نظر نه څه پیش کی ځان مکروز بولی طلبگار نه بولی ځان یا اندسه بریر څخه کله رسی مولا خدمات ته لسم شپې باندې گویا دایي مولا ابو عبد الله حسین خدمات کې وداريږي لقد من الله بك علينا اے حسین ایتو وجنه پروردگار مو باندې احسان وکړلو سموي تور رکابو کی قتلیګو وای موي تور رکابو کی مو بدن ټوکړي ټوکړي کی دای پروردگار مو باندې احسان دې ایمونه دې احسان ور باندې هغه احسان دې مو باندې سیمو دغه بدن څه شای دی ایو کاس جوړېدو مولا خدمات کې وته کو څه جړو خو خان نه دي دغه ورېزي باندې ویلې جوړې لخر بسی ایو ته کو مولا ځان ته نه جوړم دي ته جوړم ستونه قربانې د پر صرف اندای کیو ځان را سره دی کی وسیلې وی دی کوش ضروري خو قاتل شوی وزدخته مخبتین دوی ته اوس پاته وا چې مولای مو مدد محتاج خو خود نه دی سی مکروش ولوم الټای مو باندې احسان شول چې مونږه دغه ناقصه سیلوي قبول کړه خپل درگاه کې پس کوم یو خدمات سکوم نیات مدانوی چې حسین تو باندې مې احسان وکړو نه بلکې ایسه حسین دې تو مو باندې احسان دې ستومو ته توفیق راکړو چې مثلا ایتو دار کې دوی وخی وروم تو مو ته توفیق راکړلو چې سینې باندې لاس کېږدوم تو مو ته توفیق راکړو پروردګارا چې تو حسین میشن کې یو قدم متم خانه نه بهر کېږدوم پروردګارا دې تو احسان دې مو ته باندې احسان نه پس انداز کا چیرې داوی نو بیا انسان یو عجیبه انداز کې بیا خدمات کوي دغدار کې هغه بیا هر وخت اندا تلاش کوشش کوي چې ستر کاوي خود څه دغه خدمات نه مولا رضی شي مولا سره قبول شي هغه بیا استه دسته چو پروا نه کوي پروا صرف خدای او رسول او امام کوي چې دوی سره قبول شي بس دوی سره قبول شي پس پکور دی مو ته اندازه دغه اندازه سره روش وګرنه روایتو کې دي د قرآن آیات ته پروردگار خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه صلی الله علیه و آله وسلم ته خطاب کوي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم وصل علیہم فإن صلاتک سکن لهم آدم و حبیبہ ادوی اموالنا صدقہ واخلا تطهرهم وتزکیهم دیتو صدقہ ادوی اموالنا خستلی واجنا ادوی طهارت ادوی ته ملویږي ادوی ته تزکیه یا ملویږي یعنی اموال ادوی صدقہ ته نو اخلی دا تو ته فائدہ نشو ملو دوی ته فائدہ ملو شو تطهرهم ته دوی ته طهارت ورکوي تو زکیهم تزکیه د ور کوي چې کله دوی لسونه ته مبارک لسونو سره ټچ شي نو دوی تزکیه یا کیږي
ایدوی دغه مول بقیه پته کیږي. واقعا هغه مول څه هغه حجت خدا ته ولی الله ته ورسېدو هماغه بقی شو. ما عندکم ينفذ و ما عند الله باق. هر یو هغه شی څه هغه تاسو سره د پروردګار دی هغه فانی دی. حکم یو شی څه خدای ته ورسېدو هغه بقی پاتې شو. ولی الله ته رسېدل یعنی خدای ته رسېدل. دغه مال مو بقی کړلو څه کوم امام ته ویر کړلو. کومه سیلوی څه امام لیارې کې ویر کړل شو هغه هلاکات نه باد شوله. کل شیء هالک الا وجهه. هر یو شی هلاکات سره روبرو دی سوای وجه الله نه. وجه الله امام دی. موتو که دنیا ته رغلیو صرف اور صرف اندی د پاره رغلیو څه موتو امام سره تلقی وکړو امام سره ملاقات. وګرنه دغه دنیا باندې موتو نه وروستو. دا دنیای کا موتو د پاره معبر جوړ کړی دی صرف اور صرف تلقی امام د پاره چې امام سره ملاوشه. وکم شاید سے امام محضر کی تو نہ قبول شو پروردگار یا غمود نہ قبول کرو وغا فانی نہ دے اغا باقی دے. پس کم یو مال سے موتو امام تویر کو اندی واجی نہ روایاتو کی دیت سے امام تا کم یو مال بیر کوی اغا بہترین صدقہ بہترین انفاق دے. خود سے کم یو مال حجت خدا تا ولی خدا تا بیر کوی دغ نکتی طرف تا متوجه شا سی دا اخپل دغ مدد محتاج امام او نه بلی که امام دا محتاج او بللو تا شرک وکڑلو. امام محتاج نه دی اغا اندازی دسی عجیبای ناز والا اندازی لکه سنگی پروردگار والا انداز دی. ویلی هم اغا طرف نرغلی دی دیوان سلسله دی پروردگار استولی دی داغا. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چوکشتاد سے پروردگار تا قرضاویر کی. مولا امیر المومنین چیست تقرضکم والله خزائن السماوات والارض. آغا خدای دا تاسو نه قرضا غوړي ساغا زمکو اسمنونو خزانو وارث و مالک دی. نو دالته اندسې دی اول ځای کې که چای خدای مدد وکړو ان تنصر الله ینصرکم. آیا پروردگار ما تو مدد محتاج دے نہ دے محتاج پروردگار خو انداز ناز والا انداز دے. کربلا کے حسین علیہ السلام آئی ناز والا انداز اپنا اکڑو حل من ناصر ینصرنی. چوکشتا سی ما مدد وکی اے حسین تو محتاج ہی مائی مدد کا محتاج بھی جبرائیل دو الاستنولو. کئی مائی مدد محتاج ہی میکائیل دو الاستنولو. کای مای مدد محتاج ویل سم شپې باندې د عباس ته ویل س عباس ته څه. کای مای مدد محتاج وی خپل هغه بنی هاشم او جوانانو ته ویل س تاسو څوی. اے حسین د څنګه چې به انداز ده نو نه دا کېږي ما انداز ناز ولا انداز ده. زی مدد محتاج نه یم زه غواړم دا چې تا ناز برداشت کوم و دا ته وایم څه چوک شته څه زی مدد وکم نجات کشته کې سپور کوم. چوکشتا سے زی مدد وکم. متوکل عباسی داور دے امام حدی علیہ السلام کسا دغی نکتے تا ذہن وی سکم خدمات قوم دے امام درگاہ کی امام مجبور ہونا بلو مغا ولی اللہ دے اغا حجت خدا دے دا کائنات و ٹولا نظام پروردگار عالم اندوی تویر کرے دے. پروردگار حکم سرا ٹولا تکات و تملو شوے دے. متوکل عباسی امام حدی متوکل عباسی اخبل سوار نظام 9000 فوج دے. اگر تیس اخبل وسان ولکم خورجین دی تبری ولکم کڅوڑی دی دا خورو نه ډاکی کوئی پلانکیږي کې وړه وای 9000 کڅوڑی خورو نه څکل تشیشي وا و ټکې دونه جوړیږي و جوړه شو ونه. اخبل فوج ته حکم کړلو دینه چور چپیر ودارې کوئی خم نظام شکل کې اسلحہ لاس کی نیزے لاس کی جنڈے لاس کی مختلف و شعار و سرا مختلف و نارو سرا چه امام حدی علیہ السلام روب کی روشی پریشر کی روشی ما پا خلاف پانسی. امام حدی علیہ السلام یقی وٹکے بوندی ودرولو زون سا خدیمان آدی و سبتت که ابن رسول اللہ ما فوج غوری سی ما فوج لگو کسی مولا دا تبسم انداز کی دسی یعنی تو دا بوست فوج وی تدگاه با بکسو تو باوی دی سه مولا دغه پلان کې دستا دی د پلان کې دستا دی د پلان کې دستا دی د سره دا هتیار دی دغه سره دا هتیار. مولا چهره باندې تبسم مسکراهट سکل ټوله فوج یو له دوه دغه متوکل اندام فوج تو تعجب کې شو دین زیات فوجا چو سره شته 90000 سوار نظام بیا دوی ایس متوکل ما فوج کسی ما فوج کسی کسا غوی دا عقیده نه و چې امام سره سپر پاور دی د کائنات او امام
مسخري انداز کې دوته وخه تو فوجي د دالته د پټولې مو ایریا دغه خو لګي سترګې پټې کله سترګې پټې کړې وته د سترګې رحمندي او فوق کوم چې اسمان او زمکه ملو دي دالته د پروردگار عالم آغا پر هیبات روب ولا ملائکه څلوسو کې ور ولا اسلحه ور سره دي دای څه کله ولیدا متوکل بهوش پرې وته کله هوش کې روکلو مولا دوته تبسم کې متوکل مخفه کې موږ تو په خلاف دغه اسلحه او دغه فوج نه استعمالو صرف خپل خدای طرف نه کوم تکات سره تاسو شوی دی هغه مده خیر پس کوم یو خدمات سے قوم د مولا دار کې مخبتان انداز کې ځان مکروز و ولوم نه طلبگار دا ونیم چې مولا بوج مسپکړلو نه مولا بوج من نکړو سپک ولټا د مولا گردن باندې زا بوج وو چوکاسه د حسین کشته ته رسی هغه دغه کشته باندې بوج جوړیږي نادا سي مولا بوج د سپکوي دغه نیات سره روشو دغه کشته ته سمودي دوی بوج نسپکو مود بوج ونی جوړیږي مخبتین دینا پورته مرحله چې کله خدمات کوم دغدار کې د محبین ولا انداز اپناو کوم محب یو خاص انداز کې دالته خدمات کوي خپل محبوب دار کې هغه یو عجیب انداز کې خدمات کوي چې محب دی من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنيا والاخره فان في حب اهل بیتی 20 خصله پیغمبر دی محب و عجیبه مرحله دی ویل چې محب جنتی دی او سراسر امام اهل بیت مين کې شل خصلتونه دي لاس دغه دنیا کې لاس اخرات کې دغه دنیا کې محب څه خصلات دي زاهد وی محب زاهد مختصر تعریف ته توکم زاهد څه دی کاټوله دنیا ته ملو شي خوشالي گینا کار څو نو خستل شي خفقي گینا دا دی زاهد ویل پاته دی او ته دنیا ټمپرری دی دغه صفات محب سره دی محب اهل بیت هغه د څنګه نشاط قیام اللیل کې نشاط لري شپه المنزو ته پسې کې خو مینې سره پسې شوق سره پسې کې لکه څنګه زینب کبرا کوفه او شام خرابو کې پوسه و بل یو خصلات محب اهل بیت کې سخاوت هغه خپل سخیان او امام حسین علیه السلام په بری کې چې کله چوته عطا کولې نو یو تنبه به خلاص کړه بلې تنبه نه به لاس ورو وسلو هیر بکړل دیواجنس ایمو چهره باندې د سترګو پریوتلې واجنه دي ته حیا او شر محسوس نشي دا د سخاوت دا د صدوا زمانه حسین نه قربان کړل چې کله استول خپل خیمو ته نه نوته زینب کبرا سلام الله علیها دوا زمانه څنګه رخصت دول خپل خیمه ته نه نوته دا د سخاوت چې حسین نگاه را باندې پرې نوځي سیناس مونږه حیا وکي نن دا مغه ورمنی مدینه نه کربلا ته ورود ورېزه څومره عظیم میشن سره روان دي عبد الله ته راغله عبد الله خبري او نه حسین روان دي بخین دغه خور ورور مانځ څنګه عجیب امینه ابتدا نه اور کې دا امینه ابتدا او تدګو عبد الله خبري او نه حسین روان دي او تدګو بیبي خبري عبد الله امام حسین سره څوره مینه د دینه خبري عبد الله که اجازه نه روکړو ته اجازه نه بغیر نه سم حسین سره خو عبد الله دا یقین وسته د حسین تلل سره زینب زنده نه پتی کیږي اجرکم پس ما حسین لما بھی لہو دد کو ورمنی حسین د نبی بی بی کو جاوے کی تشریف فرما دے
سیامل عبدالله باندې نظر پریوت و عبدالله را روان دی اندېښنه شوله خدایا هسې خو نه وي چې عبدالله خیمان شوي وي ما حسین جدا کی رنگ متغیر شولو عبدالله پوه شولو بنت رسول الله دی دپاره نه یم رغلی چې تو خپل قدرمن ورور حسین نه بېله کوم رغلی یم دی دپاره انسان څه سفر باندې چې صدقه د ویر کوي ما صدقې ون ما سره خپل وړه وړه زمن روستي دي بے کربلا کی مو طرف نہ حسین نہ صدقہ ازدور یہی سے قافلہ تیار شوا کله قافلہ رخصات شوله حاتف غاگ وګړلو لګه قافلہ ودرو ہوئی ایوا بیماره وړا بیبي ورور د قدمونه رخلی غاگ د کوي ما اکبر ورورا سرنګ د بیماره بسترې باندې تنها پرېږدو ازدارو علماء نه موریدلی دي چې کله قافله ودرېده دا چوک وه دا د خیالمند اکبر قدرمنه بیماره خور صغرا بیبي وه یو وارې بیا ما سره ټوله رخصتي واخلو ټوله ورته کوش ول بیا یې رخصتي واخیسته مور ته راغلله ما قدرمنې مورې لږ وړوکی ورور یو وارې بیا راکړه لگے سینے پسے ونی سو اسد اورو درمن خور خپل وړو کې ورور سینے پسے ونی مور و تراغ لاله ما وړي لوري وشوا علي اصغر ما ترا روانیو ته د کوم مور وای خلق چې کله مور غویګه او تخلاص کړه علي اصغر وړ وړ لسونه خور نه تو کړل ته کوم موري زغوی په زور ځان نشم جوړ کوای علي اکبر او تراغللو بیا خور نه لسونه تو کړل ابو الفضل العباس تراغللو بیا قدرمنې خور نه لسونه تو کړل دغه پیغام مولا ته ورسېدو مولا راغللو د اصغر مبارک غوږ باندې مبارک شنډې کېږدولې ایوا چې ملادو تک اصغر ته د شهداو کې ټولو شهداو باندې مهرې اصغر کربلا ته هر ملار روان دی مقابله تو سره دی څنګه د خور غوږه د نپرېږه دي زویا یاد دي خبرې کول وو اجرکم الله وړ وړ لسونه خور گردن نه خلاص کړل بابا گردن ته بابا صدو ته ویله چې اصغارې ما غوږه پرېږدوله او د ګل لوري څه مو ته نه ویله صرف یوه جمله اصغاری ته خو کربلا کې مقابله دی هر ملا سره اجرکم الله څو جملې به عنوان توسل د هغه وخت څه کله دا قافله راورسېده کربلا ته راورسېده یوه ځای کې ذوالجنا ودرېدو مخکې د قدم نه کېږي تاریخ لیکي چې هغه ذوالجنا چې هغه به د حسین اشارې سره پیدو دوو ځایو کې داسې معلوم شول چې دلته د ذوالجنای حسین خبره نه مني هغو ځایونو نه یو ځای د لسم مازدیګر چې کله ذوالجنا ودرېدو مولا غاږ ورباندې کوي ذوالجنا قدم د وړاندې ویلې نښلې که بیا عباس د ولیدو ورته مولا څرنګې قدم واخلم ایتو سینې باندې خوب کوونکي وړه بلبله یې مو قدمونو نه لسونه تو کړي یو دا ځای و چې ذوالجنا ودرېدو یو نن ورځې باندې کله ذوالجنا قدم کېږدول ودرېدو ابوالفضل العباس راغللو ذوالجنا جلاب یې ونیولو خو ذوالجنا د وړاندې نڅي مولا ډېر وسان بدحال کړل هغه نه وروسته د خپل مېړني ورور ته یې ما مېړني ورور اطرافو کې کوم قبایل صحابه دي هغه لږ راوغواړه راته زه لږه پوښتنه ونه کوم چې دغې ځمکې څه نامه دی
ازدورو یې کله بني اساد یې راوغوښتل راغلل بني اسادو کسانو نه یې پوښتنه وکړه او بني اسادو د دغې ځمکې نه ما که لږه راته وښکلو یو ته د کو مولا د دغې ځمکې نه ما شط فرات دی د فرات غاړه اولادو دې څه بله نمای شته ته د کو ها مولا یوه بله نمای یادې نمای دی نینوا مولا دو تکو دین علاوه بله نمای شته مولا هغه کسانو دی ها مولا یوه بله نمای یادې غاصریه بله نمای شته د کو مولا مو ته خو پاته نشته که مو سپینګیرو ته یاد وي مولا حکم وکړلو خپل سپینګیري لږ راولو یو سپینګیري څه خپله نه شو راتلی په مټو باندې اوچات کړلو رای وستو مولا خدمات ته سپینګیري نه مولا پوښتنه کوي یا سپینګیري اداره ته وایي چې دغې ځمکې بله څه نما شته یا نه هغه سپینګیري دو د کو مولا خپلو نیکونو نه مو اورېدلي دي چې دغې ځمکې نه ما کرب و بلا دی یا د کرب و بلا نه مې اورېدلو مبارک سترګې اسمان ته اوچاتې کړې اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا مخې واړولو مو عباس وروره وشوه کجاوې کوزې کا خیمې ولګوه ازدارو بني اساد ته مولا دغې ځمکې کې ما کوزېږه ویلې مو خپلو نیکونو نه اورېدلي دي کوم یو پیغمبر یو وصي پیغمبر څه دغې ځمکې باندې راغلی دی د بدن مبارکه وینه یې تاله شوې دی مولا دلته ما کوزېږه او دغو دلته زه همیشه دپاره کوزېدونه یم درو شرطو سره کوش ولو هغه شرطونه نه بینوم خو یی مو عباس وروره خیمې ولګوه ازدارو یې څه کله خیمې ولګېدې اولیای مکرمه بیبي خیمې ته راغلله څنګه یا خیمې ته راغلله غږ یې وکړلو ما فضا مورې ما ته خپل قدرمان ورور حسین لږ راوغواړه السلام علیک یا ابا عبدالله ازدارو کلم مولا تشریف راوړلو ما حسین وروره د څرنګې ځمکه دی دغې ځمکې باندې د یوې بیبي ژړا وزونه د واورم وروره ته د کو خورې نه دې پېژندې چا ژړا دی نه وروره نه دې پېژندم ما قدرمنې خورې زینب کښېنه مور زهرا راغلې ده بکښېنه مور زهرا راغلې ده ما حسین وروره ژاړي ویلې ژړا ویلې کوي وروره ما قدرمنې خورې زینب د کرب و بلا دی دیوا جنت ژاړي دل دب د ما خیالمند اکبر و کاب نه کوزېږي مو خورې دیوا جنت ژاړي دالته به د مو قبرونه جوړېږي خورې ما قدرمنې خورې دیوا جنت ژاړي دلته به د مبارکو لاسو ګنډلې خیمې اور سره سیزي خورې و د ما قدرمنې خورې دیوا جنت ژاړي زه دلته به د وړې المسۍ غوږونو سې ورته لا کېږي خورې الا لعنة الله على القوم الظالمين